سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سورہ ال عمران کی اول باب بیانو مخی اعتراضو د نصرانیانو داغی جواب ذکر کا د دې ځاینا بل خبره ذکر کړي چې کله اهل زیغ اعتراض کوي نو داغي نه د بچاو د پاره د الله نه دعا غواړه بعضی کسان دسی چې داغي زړونه کاږي نو هغه به دسی سوال کوي دسی اعتراض وکړي چې هغه به تا بلار کول غواړي نو د الله رب العالمین نه دا غواړه چې الله زمون زړونه مکهږي پس دا نه چې تا مونږ ته هدایت کړې ده الله مونږ له مهرباني راکا رحمت راکا زکات ورکوونکې بغیر د عوضا بغیر د استحقاق نه بیا اثبات د قیامت ذکر کړي او دام دعا ده چې الہ العالمین ته داخلك به هغه ورځ کې را جمع کې چې پاغي کې شک نشتا نو پاغي کې منګه مضبوط کا الله او الله د خپل وعده مخالفت نه کوي بلکې مکه غواز لونا زمنګا آباد از هدایتنا پس دا غنا چې تا مونږ ته هدایت کړې ده الله هدایت دراته وکړه نو اوس زله زمنګا مکه غوا ګور حدیث کې راځي یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وګتو تر منځ ده زړه د الله رب العالمین د دوو وګتو تر منځ ده دا الله فقد يقلبها كيف يشاء اړي نو نبی صلی الله علیه وسلم بدعا کولا چې اللهم ثبت قلبي على دينك یا الله زما زړه ستا په دین باندې مضبوط کی الله زما زړه ستا په دین باندې مضبوط کی نو مضبوط کی نو دا دعا پکار ده کنه زکه چې زړه اوړي راوړي حدیث ته ابن ماجه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا زړه چې دی دا پشان ته د بڼې دی بڼه د بڼه او بڼه چې بیا کله په کولاو میدان کې پرتای کولاو میدان کې پرته د وسیلې پراش نو څه دی خیال چاته بزي الو زیبا کنه دغه څه وې دا زړه سره لسره بادشاہ دی نو د دیو جنا نبی علیہ السلام فرمای حدیث کې راځي په دې بدن د انسان کې یو ټوکړه ده اذا صلح الجسد كله کله چې دقه برابر رواني نو ټول بدن داغه سره برابر رواني او چې کله اذا فسدت کله چې په دقه باچا کې فساد راشي زړه کې فساد راشي یو وړ ټوکړه ده بعد از هدایتنا پس دا نه چې تمن ته هدایت وکي وهب لنا من لدنک رحمه را کوم ته د خپل طرف نه مهرباني لرا الله مګي به عوضا وهب هغه ذات وي چې بغیر عوض ورکي مونږ به چاله سور کو کنه نو ستمه به کنه یا دادا هغه بلاله سره کړي نو موږ به هغه له سور کو نه وهاب هغه ذات چې بغیر عوض ورکي عوض میوز د چاله نه غواړي او دویم دادا بدون الاستحقاق
یو سړی حقدارم نه دی خو الله یې بیا هم ورکوي لکه کافر دی مثال طور بې دینه دی پوهېږي په خبره کافر دی بې دینه دی نو د الله دشمن دی خو د هغې سریم الله څه دی ورکوي که نه ورکوي نو مستحق نه دی مد د الله خاص دی مؤمنانو ته او غدل د الله چې دی نو دا عام دی کافرو ته هم دی